نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې کسان دي چې په ورځ د قیامت به الله تعالی د هغوی سره کلام یعنی کلام رحمت به ورسره نه فرمایي. یو د هغوی نه هغه کس دی چې څوک خلکو سره ښېګړه وکړي او بیا پې خپله ښېګړه ځباتي، څه احسان ورسره وکړي، نیکي ورسره وکړي، صدقه ورله ورکړي او بیا پې د هغې احسانات کوي، نو دغه قسم کس سره به الله تعالی په ورځ د قیامت باندې کلام رحمت نه فرمایي. دویم هغه کس چې کوم کس د خپل مال د خرڅ کولو لپاره یعنې د خپل مال د بدلولو لپاره د خرڅولو لپاره په دروغه باندې قسمونه خوري، یعنې قیمت یو وي او هغه وایي بل او په هغې باندې قسمونه خوري، دغه قسمه کس سره. او بل دریم چې کوم دی هغه کسه چې هغه خپلې پیسې دا د ګېټو نه ښکته ساتي، یعنې ګېټه یې دا په پیسو کې پټې ساتي، نو حضور علیه السلام فرمایي چې دغه کس سره به الله تعالی په ورځ د قیامت باندې کلام رحمت نه فرمایي.